حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ دا یو جلیل القدر صحابی دی. روایاتو کې راځي نبی علیہ السلام خبر شو چې د زوی هغه چا تختولې دی او دشمنانو تختولې دی او کتابونو لیکلي دي روایاتو کې راځي چې هغه زوی ولا هغه دشمنانو د سرمنو په تارونو باندې تړلو. سرمنې دا سرمن چې ډېر سخت وي سرمن او دا غینه تسمه جوړه شي تسمه ایر دی وخت سره بداسي او چې سم په بلډینګ ویر تر دا بلډینګ ویر نه چې اړو بیا د خلاصېدو څه دغه نه بل دا بلډینګ ویر بیا هم لا غوټه نه اخلي په پلاس باندې او دا سرمن چې نو دا خدا څخه غوټه واخلي چې بیا پرانیستل ګران په سرمنو باندې تړلو د سرمنو په تارونو او په مزو باندې. نو یو روایت کې راځي چې د خپل راغی نبی علیہ السلام له بل روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام له چا اطلاع راړه. دې کې دوه روایت دي بلکې درې. نو یو روایت کې شیخ سے بچ کم روایت بیانولو هغه به فرمایل نبی علیہ السلام فرمایل عوف ابن مالک اشجعی ته خپل باندې ولا حول ولا قوه الا بالله وایا کثرت سره وایا بس انو شروع کړه او چې څنګه دا آیت دا وظیفه شروع کړه لا حول ولا قوه الا بالله. نو دی وی دوی مورد و زمانه دی ملاقات د نبی علیہ السلام او د دې وظیفه ډیر بمې وي چې دی کې مازیګر کې زناستم پکور کې خپه پریشان ناستم او بیبي مې التا دروازې خوا کې سکار کولو مازیګر وخت او صفا مو سم وسیلم نو یکدم زمونږ د کور دروازه لری شو او داسې لری شو چې دواړه تمبې لری شو. باوی چې سیلای خو نشته چې داسې چالو شو چې مې کتل دې کې ګډې را دن نشو ګډې وي بیزې وي او لږې نه وي سمې ډېرې وي. وی ما ښځې له اواز ورکړو چې پلان کوې د پلان کې مور خپه خو ډېر وم خپل زوی پسې دا ګډې وشاړه د چا ګډې را دن نه شوې دروازه یې کولاو کړه دلته دن نه رالې. وی چې هغه ګډو پسې تلانو د وروستو نه اواز وشو زما د زوی اواز وی چې ګورې پلاره ګډو ته څه ونه وایي دا زمونږ خپلې ګډې دي چې ما وکتل چې دا خو زما هغه زوی د هغه اواز دی. ما ورته وی چې ته څه کوې بچې ته خو دا مونږ خو خفه په دې یو چې دشمنانو تړلی وي او کافران وغی. نو هغه راته وی چې لږ مې دمکه او دا ګډې ځای ته کونو بس ګډو پسې مو د دننه نور بند کړه هغې ټولې دننه پاتې شو. ډېرې ګډې بیزې وي کله زوی ته ګورم کله ګډو بیزو ته ګورم کله د کیسې ته ګورم چې داسې چې بچیه څوک در پسې درلل او که چا راوستې او بله خبره ده دا ګډې د چرته نه راوستې ته خو یوازې خوشه تللی وي. وی ما ته وی چې پلاره خو بس چې هغې دوی ظالمانو زه بوتلم نو بند په بند باندې په سرمنه وتړلم د سرمنو په تارونو او د خلاصېدو مې هیڅ قسمه څه قسمه گنجایش او امکان نو. دې کې هغه وخت یاد کړه کوم وخت نه چې نبی علیہ السلام دا وظیفه د پلان له ورکړې وه پلان کې وخت چې بس ما وکتل نو ما سره چې کوم څوکیدار په ما باندې ودرولو چې ما هغه ته وکتل هغه باندې خوب زور وکړو داسې یې کړم هغه ته ما وکتل ما ویله یو دوه ځله اواز هم ورکړو پلان کې ما له اوبه راکاسې مې وویل هغه وی ته څوک یې چې ما به پاسې داسې کلکوده شوی او وی خرار یې هم شروع کړو بلکې وی ما داسې په خپه اوړه کړو وی هغه هغې سره هم نه پاسېدی ما چې اشنا خو پوښوده دی خدای پاکه چې زه به دې چې اوده دی خو بس که دا سرمنې دا تارونه لرې شو ما دا ځان نه پسې وزن وشلول نو ښه به وي نو زه هم به ځکه چې دی خو هسې وموده دی نو وی ما هسې ځان وخوځو چې ځان مې وخوځو هغه تارونه په خپله باندې وسپړدی شو او هغه غوټې پرانیستی شوې غوټې ټولې پرانیستی شو چې ما وکتل غوټې پرانیستی شوې خپو ته مې بیړی وې هغه خو ما بیا کولاو کړې بس زه راپاسېم ستوماني مې وباسله د څومره ورځو د میاشتې نیمې هغې سره قید وم یا 15 ورځې وي یا د دې نه سیوا وي خو بس چې څنګه ما ځان برابر کړو راووتم چار چاپېره ګورم هېڅ څوک هم نشته چې ومې کتل د ګډو هغه کم نوکر چې د هغه یو نو هغه هم چېرته نه او ګډې بیزې ولاړې وي ما وی دا ظالمان خو کافران دي او دا مال خو د غنیمت دی دوی په موږ ظلم کړی دی
وی ما چې لختې ته لاس که تا به ویږي نه چې د دې ګډو بېزو زه شپون کوم هغوی د ما نه مخکې روانې شوې وی زه بیا په دې نه پوهېدم چې اوس به دا ګډې زه شړم څنګه وي ما ګډې لرې نه وې سرولې خو دا ګډې په خپله زموږ د کور په طرف باندې را روانې شوې او بیا یې زموږ د کور دا دروازه دی ځان له په خپله لرې کړې ده د کور پسې وروستو را روانو پلاره نه پوهېږم چې الله دا امداد وکړو چې دا په څه مناسبت باندې په موږ دومره لوی فضل کوي ما ورته وی چې دا په دې چې نبي علیه السلام ماته کلمه د لا حول ولا قوة الا بالله ښوولې وه شیخ صاحب رحمت الله علیه وفرمایل ګورې د دې دومره لوی طاقت دی چې په دې وظیفه کې الله رب العزت نبی علیه السلام فرمایي د عرش خزانې ایښې دي نو یوې زوی روب زوی راغی او زوی هم تش رانغی مال او حال سره راغی نو هغوی به وي که د چا نه بهر زوی تللی یو کار یې نه او خط او ټلیفون نه کوي کیسټ نه رالیږي وایي دا وظیفه شروع کړه ډېر مال به وګټي او ډېر مال به درله راړي وایي دا وظیفه کوي بله دې دا معلومه شوه چې دا وظیفه د بل لپاره هم بنده کولی شي پلار یې د زوی لپاره وکړه هغه له الله مال ورکړه نو که دا پلاران خو دقه شان ناست دي زامنو ته او زامن کار په سیزینو کار خو زامن کوي خو وظیفه خو نه کوي نو دا پلاران دی ولا وظیفې کوي یو روایت کې راځي چې دا آیت شریف د سوره توبه د آخري آیت دا نبی علیہ السلام دی ته ښوولو نبی علیہ السلام دا آیت شریف دی ته ښوولو دا سوره توبه د آخري آیت چې لقد جاءكم رسول من انفسكم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دا روايه چې دا شروع کنوي دا زوی راغی او یو محدث لیکلی دی د دې شان نزول د دې آیت شریف ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هغه د عوف ابن مالک دا زوی دی یو روایت پکې دا دی شان نزول د دې دا دی چې کله هغه الله راوستل زوی راوستو نو الله دا آیت نازل کو هغه څوک چې ځان بچ کړي د مخالفت د الله نه لکه د صحابو چې ځان بچ کړي دي نو یجعل له مخرجا الله بوله د مصیبت نه لار کولاو کې په بایپاس په لکه د عوف ابن مالک د زوی راولي ويرزقه من حيث لا يحتسب او رزق او ګړي بيزي بوله د هغې طرف نه ورکړي چې د هغې به په خیال او ګمان کې هم نه وي دا زوی خو عوف ابن مالک مزدورۍ له نه لېږلی هغه ته هغې تښتولی خو هلته نه الله رب العزت سره د ګړو بيزو راوستو نو د عمل صالح د ذکر فائدې دا دي چې الله به درله هر څه برابر خو الله جل شانه د آیت نازل کو تر قیامت پورې چې کم مومن مسلمان ځان د الله د مخالفت نه بچ کړي الله رب العزت به د مصیبتونو نه محفوظ ساتي او رزق به ولا ډېر فریوانه او دغه طرف نه ورکوي چې د په خواب او ګمان کې هم نه وي نو الله دې زموږ اعمال صالحه نصیب کړي څوک چې راشي ماته او وایي کاروبار نه چلېږي نو زه ورته وایم داسې وکړه اشراق نه وروسته به شیخ صاحب وي چې 2 رکعته صلات حاجت هم کوه او بیا الله ته متوجه کېږه او بیا راځه دکان کې کېنه الله باندې هر څه برابر نو چې څوک په ښې طریقې سره او په یقین سره دا وکړي نو هغوی بیا وایي زموږ کاروبار ډېر زیات شو بلکې دا زه به درته ووایم داسې ملګري به هم دې مجلس کې وي چې کاروبار یې دومره ډېر شوی دی چې اوس هغوی وایي موږ پکې ډېره ګرانه شو سر کارونو ته روزګارېږو ډېر شوی دی نو هم تاسو څه نه داسې زما باندې د زړه نه دعاګانې کوئ یو خو زوم هم بس په چا دوره خفه شم وام خدای ډېر څه وله ورکړه هغه دوره ډېر خدای ورکړي چې هغه بیا ډوډۍ پله راځي نه چې صاحب له به چې څوک ډېر وخت پس راغی ولې بیا خوار شوی نو چې ښه شی نو هم به راځئ او که نه غرض به نه کوئ په غرض الله ډېر خفه کېږي چې بنده د غرض یارانه کوي الله سره هم چې یاره بس دا کار مو شو نو د لیونی حاجت پوره شو په لاره ځي په ګټولي زیارتونه بیا به دا نه کوئ بیا به هم تپوس کوئ بیا به هم الله یادوئ بیا به هم د الله د ذکر مجالسو کې کښېنئ